چې څوک د تبلیغ منکر دی هغه سوچه کافر دی. یا به پورې دواړه حالات یا به پورې نه. دا چې کم پورې دي نو د دې وضاحت کوو. دا دواړه حالات چې پورې دي نو دې دواړو باندې به یا واړه بول کېږي یا به نه کېږي. که چېرته مثال په طور بول د دواړو نه راتلو او یو شانو، بول د دواړو نه راتلو او یو عمرو، بیا به کتلی کېږي چې د کم یو نه مخکې راځي او د کم یو نه وروسته راځي. او که چېرته دا دواړه حالات پورې نه ده ذکوریت او نه ده انثا، نه د هلک او نه د جینۍ، په هغې ځای باندې به بیا یو سوري هغه مو نه شو نو یا د ده به ږیره راوځي یا به ثدیین راوځي، یا به ږیره راخیږي یا به سینې راخیږي. میراث مسله ده د خنثی مشکل. یو قول د علماو دا د فقهاو. ګوره دا خبره مې تړومبې کړې ده چې ګوره د تبلیغ څوک منکر ده سوچه کافر دی. ګوره دا خبره ګوره ذهن کې یاد ساته. لیکن مسله د غسل ده په مونځ کې د دوی مسله داسې ده. دا کفایي والا وایي چې د درې واړو مونځ نه دی شوی، مونځ دې دوباره راوګرځوي. زمونږ د تبلیغ اصول دا دي. مونږ سره 4 میاشتو بای ناست دی. امرد سړی به په تبلیغ کې نه ګرځي، امرد به په تبلیغ کې نه ګرځي. ما له یو چامبک راوړه چې ده ته اوس زه وښیم د اسمان ستوري چې تا مې سړی تا ته چا ویلي چې په جومات کې بیان کوه. عمر رضی الله تعالی عنه له سزا ورکړې نن نه پس دې ونه نیم چې جومات کې بیان وکړي. نو ده ورته وویې علمت الناسخ والمنسوخ، ته په ناسخ او منسوخ باندې پوهېږې د قرآن؟ نو هغه ورته قال لا. نو علي ورته سوي رضی الله تعالی عنه هغه ورته هلکته و اهلکته. والنظائر به وګورې الاشباح والنظائر د علامه ابن نجیم هغه وایي هغه یو قاعده په دې ځای باندې ږدي چې هغه وایي چې الخنثی کالانثی، دا خنثی مشکل چې دا په شان د ښځې دی فی جمیع الاحکام، په ټولو احکامو کې. التحقیق الباهر وګوره، التحقیق الباهر شرح الاشباح والنظائر هغه وایي چې لا یکشف راسه، سر به نه خرئي. لا یسافر الخنثی ثلاثا الا بمحرم، دا خنثی مشکل به سفر نه کوي 3 ورځې مگر د محرم سړي سره، یا به پلار یا به روري، لاحتمال انه انثی وسفرها مدته حرام. شلاګانو ځان له جماعت ته ښه. زمونږ په تبلیغ کې تبلیغ خو ناروا نه، تبلیغ خو ټیک دی، خو طریقه غلطه ده. اجرا ما ته ټلیفون کړو میسیج کړو نو دا شی چې پیدایشیم خنثی مشکل دی. دا کم صاحب چې دی دیغ پیدایشیم خنثی مشکل دی، لیکن سرجریان هم کړي دي. او دا صاحب چې وایي چې زه سړی م او زه به سړو سره ګرځم، د دې صاحب زړه ویډیو پراته ده، د دې صاحب زړه ویډیو په اکاونټ کې پراته ده چې دې په هغه وخت کې دا ویډیو کړې ده چې دې کله ملیشا ته تللی و. دوی زه سمه دمه جینۍ یم، سمه دمه سمه جینۍ یم. نو ګوره دلته هلکې هلته جینۍ. د الزامي جواب کوم د دې صرف ښه. که څوک وایي چې دا د دین دپاره راوتی، د ځان او د خلکو د اصلاح دپاره راوتی، د الله د رضا دپاره راوتی، نو په ټیک ټاک کې د ده پروفایل وګوره اوس په هم د ډمتوب تصویر لګېدلی. او که ته وګورې د ده په اکاونټ کې اوس هم چې د هغه د ډمتوب ویډیوګانې پرتې که دی کې د الله رضا وي نو ته ماته ووایه چې دا ویډیوګانې ولې نه ډیلیټ کېږي. او دا مور چې نبي علیه السلام په وخت کې هم چې دی نو اجلاګانو ښه خنثی مشکل پکې و. بس یهودي کېږم خو په سپېړه مې وایي هغه وایي یهودي نه سوچه کافر خو ښه خو وایي به دی سوچه کافر خو شاید در زما سویمه ده، لیکن دین به د باندې لاګو کوم، دین به منې، دین نه اخوا فیصله نه کوم چې ستا د ایمان دپاره اوس زه څه وکړم، ستا مسله دغه پرېږدم، تا د قصاص پرېږدم. سپېړه دې ورکړې ده او سپېړه به دلې درکوي. هغه سړی په سپېړو واپس مرتد شو. مرتد کېږي دی که نه؟ زمونږ د دین د مسلې سره کار دی، زمونږ د شخصیت سره کار نشته. دا خبره کولاو غوږونو واوره او دا په ذهن کې کېنوه چې څوک د تبلیغ منکر دی هغه سوچه کافر دی. څوک چې د تبلیغ منکر دی، تبلیغ نه مني، سوچه کافر دی. ځکه د قرآن د نصوصو د لاندې داخل دی. یو آیات کریمه صرف مثل لپاره وایم، بلغ ما انزل الیک، بلغ ما انزل الیک. پیغمبر ته وی ورسوه ما چې په تا باندې څه نازل کړي دي هم دا که مسله خلکو ته څه کا، دا که مسله خلکو ته ورسوه. نو ګوره دا خبره غوږونو کې کولا غوږونو یې واوره او په ذهن کې کېنوه. څوک چې د تبلیغ منکر دی سوچه کافر دی، ظالم و ذل جهنمي دی. هسې نه چې بیا الزام ولګوي چې پلان کې تبلیغ نه مني. تبلیغ به مني لیکن پس اصول باندې. مخکې نه زمونږ یو مسله را روانه ده، مخکې نه زمونږ د خلکو سره کنټرورسي روانه ده. بعضې تعلیم یافته دی واوري
لیکن مونږ پسې خلک پروپیګانډا کوي، مونږ پورې خلک خبرې تړي، په شیشه کنځلې کوي. لیکن دا کنځلې او دا خبرې چې کوي without proof and without any reason، څه پروف ورسره نشته، په هغې باندې لګیا دي. لیکن پروف چې په ته ما پسې بد رد وای، ما ته به پروف ښایي چې تا پسې زه دا کنځل کومه، دا قرآن کې راغلی یا حدیث کې راغلی. مولا پسې څوک کنځل کوي خو هغه به هغه سړی کوي چې دغه کنځل یا قرآن کې یا حدیث کې. مسله لکه واضحه کوم، دا مسله زه نه کومه، لیکن دلته هم ډېرو کسانو تپوسونه وکړه چې دا مسله څنګه ده. بیا ما دا مسله په ځانله جدا ځای کې وکړو، نو ما زړه مسله دې دوه پیرې په دې منبر کړې ده، نو دا نننی به هم په دې منبر وکړو. دې مسله باندې چې آیا د اجړا تبلیغ څنګه دی، دا لفظ زه وایم دا لږ بد لګي په سړي باندې، لیکن زموږ معاشره کې دا عام دی. اجړا او خواجه سرا چې ورته ویلی کېږي، او باجوړ والا ملګري ورته هې وایي، هې نو دا د هر چا ځان له اصطلاح ده. نو په دې باندې لږه خبره کوو چې دا څنګه دي. لومبې به مونږ د اجړا وضاحت کوو چې اجړا چا ته ویلی کېږي، اجړا تعریف څه دی، کتابونه څه وایي، او فقها د دې څه تعریف کوي. د اجړا تعریف کوو. اجړا به هغه چا ته ویلی کېږي چې یو کس پیدا شو، ذهن ګوره کولاو کاسې نه چې بیا ما ته چې مسله دې خطا وکړه، که ما خطا کړه ته یې راته ټیک کا. چې یو ماشوم پیدا شو نو ده به یا به هلک یا به جینۍ، یا به هلک یا به جینۍ. دا دوه جنس دي په دنیا کې مشهور. څه جنسونه چې نور پیدا کېږي دې ته سر ورګرځي، یا به هلک یا به جینۍ. نو دا ښکاره واضحه شوه چې هلک هم هلک دی او جینۍ هم جینۍ ده. دا یې کې خو زمونږ خبره نشته. زمونږ خبره پر دریم نمبر مخلوق کې ده. که چېرته دا ماشوم پیدا شو نو په ده پورې به دواړه آلات دي، آله د ذکوریت او آله د انثا. د هلک آله به پورې مي او د جینۍ به پورې مي. دا خبره زه که اوس واضحه کوم چې زه پې تنګ کړی وه، زه پې دردې ودرولی وم. نو پای به کتابونه بیا دا دي راوړي مې دي، ښه ګېډې کتابونه مې راوړي، دا به پیش کوم اوس. نو که چېرته دواړه آلاتو پورې نو بیا به کتلی کېږي. یو بل بیا وایم هغه بل قسم دی، ښه یا به پورې دواړه آلات دي یا به پورې نه وي. دا چې کم پورې دي نو د دې وضاحت کوو. دا دواړه آلات چې پورې دي نو دې دواړو باندې به یا واړه بول کېږي یا به نه کېږي. که چېرته دا واړه بول په دې دواړو باندې کېدو بیا به ګورو، بیا به ورته ګورو چې آیا دا واړه بول په ذکوریت طرف ته ډېر دي که انثا طرف ته ډېر دي. دا جینۍ چې کماله ده په هغې باندې ډېر راځي، که د هلک کماله ده په هغې ډېر راځي. نو که چېرته به کومه آله باندې ډېر بول راتلو نو د دغې جنس نه به شمارلی کېږي. که چېرته د هلک په آله باندې ډېر واړه بول راتلو د جینۍ په هلکو نو د هلک طرف ته به شمارلی کېږي، دا به هلکي. او که چېرته د جینۍ طرف ته ډېر راتلو نو دا به جینۍ شمارلی کېږي، دا به هلک نه وي. آلات دواړ دي. ګوره دا د بلوغ نه مخکې خبره کوو. ښه که چېرته مثال په طور بول د دواړو نه راتلو او یو شانو، بول د دواړو نه راتلو او یو عمرو، بیا به کتلی کېږي چې د کم یو نه مخکې راځي او د کم یو نه وروسته راځي. د هلک د حالاتو نه مخکې راځي که د جینۍ د آی نه. که چېرته د هلک د آی نه مخکې راتله نو د هلک طرف ته به شمارلی کېږي. که چېرته د جینۍ طرف ته راتله نو جینۍ طرف ته به شمارلی کېږي. بل واوره که چېرته بول د دواړو نه راتلو نو یا به یو مخکې راځي یو به وروسته راځي. که چېرته مخکې او وروسته و نو چې مخکې د کم یو نه راځي نو هغې طرف ته به شمارلی کېږي. که چېرته مخکې او وروسته به کوم نو دواړه په یو ځای راتلو بیا به کتلی کېږي چې دا بول د دواړو نه یو شان راځي که د یو نه کم راځي او بل نه ډېر راځي. نو چې د کم نه ډېر راځي نو هغې طرف ته به شمارلی کېږي، او چې د کم نه کم راځي نو دا پکې نه دی حساب. که هلک طرف ته سیوا راتلو نو د هلکانو د جنس نه شمار دی، که د جینۍ ځای نه ډېر راتلو د جینۍ د جنس نه شمار دی. څو مې ووي؟ زما په خیال 3-4 مې ووي. دلته ما ځان سره لیکلي دي مختصر غونده کې چې دواړه حالاتې پورې که چېرته مثال په طور د یو نه واړه بول راتلو او د بل نه راتلو نو دا د کم نه چې راځي هغې جنس نه به شمارلی کېږي. بیا دویمه وره
دا یو یاسې دی ښه. دویم واوره که چېرته مثال په طور د یو نه خو راتلن دا خوا طرف ته شمار شو، که د دواړو نه راتلو نو د دواړو نه به یا یو شان راځي یا به د یو نه کم یو نه ډېري. که چېرته د دواړو نه یو نه کم راتلو بل نه ډېر، د ډېر طرف ته بیا شمارلی کېږي. نو که چېرته مثال په طور د دواړو نه یو شان راتلو خو د یو نه مخکې راتلو د بل نه وروسته راتلو، د کم نه چې مخکې راځي دغې طرف ته به شمارلی کېږي. او که چېرته خدای مکه بالفرض والتقدیر بالفرض والمحال که چېرته د دواړو نه په یو ټیم باندې یو شان بول راتلو یو شان ختمېدو نو همدغې د خنثی مشکل ویلی کېږي. دا یې ته څه ویلی کېږي؟ خنثی مشکل ویلی کېږي. او که چېرته دا دواړه آلات پورینو نه ده، ذکوریت او نه ده انثی، نه د هلک او نه د جینۍ، په هغې ځای باندې به بیا یو سوري، نو دغه چې دا صرف سوري دی نو دغې ته خنثی مشکل ویلی کېږي. همدغې ته څه ویلی کېږي؟ خنثی مشکل ویلی کېږي. دا د بلوغ نه مخکې خبره وه، د بلوغ نه مخکې خبره وه تېره شوه. اوس خبره کوو د بلوغ نه وروسته، بس بلوغ ته ورسېد پته ونه لګېده. اوس به ګورو چې د هلک که مثال په طور هلک طرف ته میلان کېدو نو که چېرته دی بالغ شو 18 کالو ته ورسېدو نو که ده ته احتلام وشو نو دا بالغ شمارلی کېږي. بولم یو شان راتله، هر څه یو شان برابر و لیکن چاته پته ونه لګېده. اوس که مثال په طور بلوغ ته ورسېدو نو که چېرته احتلام ورته وشو نو دا به څه شمارلی کېږي؟ هلک به شمارلی کېږي. او که چېرته مثال په طور بیماري ورته راغله، حیض ورته راغی نو دا به بیا ښځه شمارلی کېږي. دی ته به بیا انتظار کوي. ښه که چېرته مثال په طور دغه یې ونه شو نو یا د ده به ګیره راوځي یا به ثدیین راوځي، یا به یې ګیره راخیږي یا به یې سینې راخیږي. که چېرته ګیره یې راوخته نو هلک طرف ته به شمارلی کېږي. که چېرته ثدیین یې راوخته دا یې سینې راووتې نو بیا به ښځو طرف ته شمارلی کېږي په ظاهر کې. خبره د ذهن خلاص شو. اوس غوږ کېږده. اوس خنثی مشکل تا وپېژنتو چې دې ته خنثی مشکل ویلی کېږي. یو خنثی مشکل دی او یو زمونږ د زمانې متخنص دی. دا زمونږ د زمانه کې چې ګرځي دا میل جول کوي که نه د پروګرامونو له راځي او دا لوی لوی دانګونه وي، دغه چې دی دا متخنص دی. د باندې نبي علیه السلام لعنت ویلی دی. دا لعنتي دی. ښه نو ګوره دا موره چې پاکستان هم ګوره تحقیق کې پوره مخکې دی. ښه دا چې دی په 25,000 کسانو کې یو خنثی پیدا کېږي. خنثی مشکل 25,000 کسانو کې یو پیدا کېږي. نو دا ډېر شاذ او نادر راځي. دا داسې دغه نه دا دلته چې ګرځي دا خنثی مشکل نه دا متخنص یي. ښه د دوی احکام بس یې احکام د دوی احکام چې دی اکثر د ښځو په شان دي لیکن په لږو احکامو کې د ښځو نه جدا دي. میراث مسله ده د خنثی مشکل. یو قول د علماو دا د فقهاو چې خنثی مشکل چې دی په میراث کې میراث چې وړي نو نیمه حصه به د هلک وړي نیمه حصه به د جینۍ وړي. لکه للذکر مثل حظ الانثیین قرآن آیات دی چې هلک له به 2 حصې جینۍ له به 1 حصه نو نیمه حصه به د هلک وړي او نیمه حصه به د جینۍ وړي نو یوه نیمه حصه به وړي. دویم قول دا دی چې دا به په ټولو احکامو کې د جینۍ په شان دي نو 1 حصه به وړي، 1 حصه به څه کړي وړي به. بله مسله واوره. ګوره دا خبره مې تړومبې کړې ده چې ګوره د تبلیغ څوک منکر ده سوچه کافر دی. ګوره دا خبره ګوره ذهن کې یاد ساته. تبلیغ منکر نه یادو چې هغه دغه شي چې تبلیغ نه مني. نو که چېرته مثال په طور وروسته مسله راغله، وروسته د مانځه مسله به اوس راځي که نه، نو مانځه مسله او د غسل مسله ده. د غسل مسله داسې ده چې خنثی مشکل خو مونږ ویلي چې دی به نیمه حصه د هلک وړي نیمه به د جینۍ وړي. نو کفن چې دله ورکولی کېږي نو په کفن کې هم د ده دغه قول دی چې دی به نیمه حصه چې ده د جینۍ وړي او نیمه حصه به د هلک وړي. نو زمونږ د هلک دپاره درې کفنې که نه 2 پردې او د جینۍ دپاره 3 که څلور 3 د جینۍ دپاره دي 2 د هلک دپاره دي. خنثی مشکل به 15 پردې وړي. دا پر یو قول باندې. دویم قول واوره. دویم قول دا دی چې دته به 3 پردې اچولی کېږي لکه د جینۍ په شان. د جینۍ په شان کفن به ورله ورکولی کېږي. لیکن مسله د غسل ده. غسل به ورله نه ورکولی کېږي. غسل به ورله نه ورکولی کېږي. یو قول دا دی که چېرته همجنسي غسل دی ورله ورکړي که نه همجنسي
ور دی کې ولا غسل لیکن که هم جنس نو غسل بول نه ورکی صرف پکا پن کیږي به دفن کیږي دا ودا غسل مثلا مانځه دا وتی څه کروس تکړه چې دغه لګو وګدا دا دغه لګو وګدا دا پمونځ کې د دوی مسله دا سیدا مونځ کې چې دینو د نارینو نه ورسته ودرېږي او د ماشومانو نه بم رسته ودرېږي د زنانو نه بمخ کې ودرېږي بیا به خلک وایي چې زنانه هم جمعه ته راوستي زنانه هم جمعه ته راوستي موږ وته چې دا خو جایز دی دوی خو چې دا ناجایز دی دا څنګه طریقه وکړه چې دلته نو شیخ وایي نو دلته زنانه نه مخ کې ودرېږي لیکن څه وایم زنانه بم نه راولي ځکه فتنه ده زه چې خونسا مشکل باندې کوم صرف د فتنې د وجې نه چې فتنه دې نه جوړېږي ځکه به جمعات ته نه راځي لیکن که جمعات ته راغی د نارینو نه به وروسته ودرېږي او د ماشومانو نه به وروسته د زنانو نه به مخکې د زنانو نه به صحیح مخکې وي په دغه طریقه باندې به مونځ کوي دا زما سره کفایه ده د هدایې شرحه ده کفایه د هدایې شرحه په دې کې د اوږد عبارت راوړی دی شیخ صاحب کفایه والا چې څوک به نه پوهېږي هغه به بیا ځان پوهه کوي دی وایي قاله وإذا وقف خلف الإمام قام بين صف الرجال والنساء دی به د زنانو نه مخکې ودرېږي او د نارینهو نه به وروسته ودرېږي د څه د وجې نه لاحتمال انه امرأة دا ځکه چې احتمال لري چې دا شی صحیح ښځی احتمال لري چې دا شی صحیح ښځی نو فلا يتخلل الرجال كي لا تفسد صلاتهم ولا نساء لاحتمال انه رجل فتفسد صلاته ځکه به د نارینهو نه وروسته ودرېږي ځکه که دا شی زنانې نو د نارینهو مونځ به خراب کړي او که دا د زنانو نه به مخکې ځکه ودرېږي که چېرته دا خونسا مشکل نارینه نو د زنانو مونځ به خراب کړي دا د کفایې والا اوږد عبارت راوړی دی کفایه بیا ځان نه وګوره کفایه ته جلد وایم جلد نمبر 8 دی پکړي صفحه ته ځکه نه چې ایډیشن بدل راځي نو صفحې پکې بیا بدلېږي را بدلېږي نو دا که مې ته وګورو چې 8 جلد دی او په دا کې ذکر دی کتاب الخنسا کې کتاب الخنسا د خنسا اوږد باب راوړی دی نو دی وایي چې دا نارینهو نه وروسته د زنانو نه به مخکې ځکه هسې نه چې د خلکو مونځ خراب کړي ځکه که چېرته خنسا مشکل دا دوو هلکانو په منځ کې ودرېدو یو هلک یو سیټ ته دی بل هلک بل سیټ ته دی او بل چې دی پسې شاته ولاړ دی نو دا کفایي والا وایي چې د درې واړو مونځ نه دی شوی مونځ دي دوباره راوګرځوي د په دې بل مخ باندې بیا لیکلي دي چې ويعيد الذي عن يمينه وعن يساره والذي خلفه بخزائه صلاتهم احتياطا دا مونځ دی خپل دوباره راوګرځي احتیاطا کېدی شي د درې واړو مونځ نه شوی نو څه چلو شو اجړا سړی سره چې په یو صف کې مونځ شو نو د دواړو طرفانو والا مونځ نه دی شوی په دې باندې خفه کېږم ګوره نو دا څه شو دا کفایه والا وه کفایه وګوره او چې دی نو هدایه وګوره دا د هدایې شرحه ده د دې باب د لاندې لیکلي دي چې د درې واړو مونځ نه دی شوی مونځ به دوباره راګرځي چې یو سیټ او بل سیټ ته ولاړ دي دا وده خنسا مشکل مسله چې دوی به مونځ څه نه کوي که کوي نو په کوم ځای ادب بیا لیکلي دي د دغه باب د لاندې په دغه عبارت سره چې غوره خبره داره چې دا خنسا مشکل نه مونځ کورو کې لاړو جومات ته دې نه راځي لکه مونږ چې وایي زنانه په جومات کې مونځ نه کوي فتنه ترې نه جوړېږي نو هلته به مونځ کوي ښه او مونږ چې د دې مخالفت کوو نو دا نه چې یو خلک بیا وایي ولې وی دا حکم خو پکې نه دی موجود شوی علت خو پکې نه دی موجود شوی حکم په څه باندې لګی دا ابتدا اصول لري چې حکم لګي په علت باندې لګي او علت خو دلته موجود شوی نه دی نو حکم دې په څه باندې ولګاو نو دا حکم دلته موږ په فتنه باندې لګولی بیا ما د کسانو وی چې یاره مولانا صاحب تا پکې یو خبره کړې ده چې تا وی چې امي سړی به په منبر او محراب کې نه ودرېږي دی به بیان نه کوي امي سړی به په منبر او محراب کې نه ودرېږي دی بیان نه کوي خنسا مشکل مسله خو دې زده کړه چې دی کو جومات ته راغی هم په بدخ کې ځای کې ودرېږي د خلکو سره په سب کې خلط کېږي نه ښه او دا چې د دې زمانې دا متخنص دی فتنه ترې نه خورېږي او که ما ته چې دوره ګرانه وای که نه نو دا تاسو چې په دوره مین یې ځان له چې دی نو هسپتال ته بوځئ ځان له ول الټراساونډ وکړئ که نه دا له ول الټراساونډ وکړئ چې پته ولګي اکسرې ولې وباسئ چې هلک دی که جینۍ ده تپوس ترې نه وکړئ که نه ما ته یو اجړا میسیج وکړو دا زما سره موبایل کې شته ښه ما ته اجړا میسیج وکړو چې یاره مولي صاحب تا خو لکه مسله بیان کړې ده او تا خو مونږ پسې ډېرې بدې ردې ویلي لکه تا وی چې اجلاګان به جومات ته نه ځي مونږ پسې وګش راغلی مونږ به ځو ماښام بیا جومات دا څه کیسه ده نو ما ورته بیا وایي چې یاره تاسو دا کنځل او خیرې کړي دا خو زه جواب نه کوم ډېر غم کړي چې کړي دي لیکن طریقه دا ده زمونږ د تبلیغ اصول دا دي مونږ سره 4 میاشتو بای ناست دی د تبلیغ اصول لري
مولانا الیاس صاحب چې کوم اصول یې مولانا زکریا صاحب چې یا زمونږ د دې زمانه مشرانو چې دي نو تبلیغ اصول لګوره تبلیغ په اصول باندې سکا ځان لګ پویا کا د تبلیغ اصول دادي چې ک نارینه زینو د نارینه سره به تبلیغ لذي ک زنانه زینو د زنانه سره به تبلیغ لذي او هغه زنانه به تبلیغ لذي چې محرمي وسره چې محرم وسره نه د غیر محرم سره به تبلیغ لم لذي دا کومه مسله ده نو تم اورا خلک کوئی مولانا صاحب ته چې اجرا تبلیغ نشته ولی زنانه چیزي زما زنانه دی یو ورځ د خپل خزر اوستره چې خلکو ته په منبر ودرولې دا په میراب کې چې د نارینه ته بیان وکا د الزامي جواب کوم ردی زوایمات اجرا و تبلیغ کی خونسا مشکل په تبلیغ کې خپل جنس ته کوي او تبلیغ طریقې بلدارا چې پلار یا رور دی راضي جمعه او مدرسه کې زده کړه کوي کور دی خپل اجراګانو ته بیانې کله زنانه او تری بیانې دې کې زموږ سوایمل تبلیغ طریقې دا ده یا دې چې دا نو سپیکر لګولې ځان له تا غوږ دی کنه دغه طریقې ده لیکن زمونږ تبلیغیانو حضرات او زمونږ جماعت والے تبلیغ زما جماعت ته تبلیغ زما جماعت ته زمونږ تبلیغ والا مشرانو دا قواعد یې خېدي هغه قواعد وګوره په ګوګل باندې سرچ کا چې تا د تبلیغ اصول خو د تبلیغ اصول داري چې امرت سړی په تبلیغ کې نه ګرځي امرت په تبلیغ کې نه ګرځي امرت پیژنې چې ګیره نه راغلي ګیره نه راغلي دا ګیره راختلی نه لکه مثال په تور دا الک پوالو دا اسماعیل دی په تبلیغ کې نه زی زکه د ګیره نه راختلی دي چې دا کنه پایسه معشوم باندې ګرځي په تبلیغ کې معشوم په تبلیغ کې نه ګرځي ځکه دا تبلیغ اصول دي دا دینو اصول دي لیکن زمون تبلیغ والے په کې سختی کړي چې بیګری وزن سره نه بوزي لیکن کچا ګیره وخره یلا دی په تبلیغ کې زی ګیره دا خبره راځم چې ګیره خړایلې په تبلیغ کې بزي لیکن چې ګیره راختلې نه امرد هغه چاته ویل کېږي چې ګیره راختلې نه ګیره خړایلې د امرد نه ویل کېږي لیکن چې ګیره راختلې نه د امرد وي تبلیغ په اصول کې دای چې امرد په تبلیغ نه لري ته ما ته وای چې دا کمی اجرا تبلیغ لذي د ګیره راختلې دا خو ګیره نشته خو امرد دی د امرد په حکم کې شمار دی او کو مثال په تور ته چې کته ما ته پته نه لګي نامنه کته ما ته پته نه لګي الټراساوند مکول غواړي لیکن شرع هو ظاهر ته ګوري شرع ظاهر ته ګوري په ظاهر کې څه ده خزه ده په ظاهر کې سدیه نمشته سینې شته او چې نو مخم د خزو په شانتي ده او کو سو کوئی چې نه ما ترې بدل دی او درې کاڼي طلاق وغورځي چې سو کوئی چې نه د خزې په شان ما ترې وغورځي درې کاڼي طلاق نو زه ځکه د خلاف فتنه ده لکه سید الابرار استاد خبره بیا په اکسلیټر راټینګ کې بیا به ته کلش نه چې راټینګولې بیا به د شیخ وایدلې د فتنې د وجې نه دا شی ناروا دی دا دغه وجې نه مونږ وایو چې دا بس نه کوي تبلیغ کې باندې ګرځي دغه طریقه ده او چې بل خبره مونږ کړې چې امی سړی چې د قرآن په نزول باندې نه خبر په ناسخ او منسوخ باندې نه خبر دې چې تبلیغ باندې بیانې نو ماته مولانا صاحب تاسو هوایی خبره کړې تاسو سره دلیل سره دا زما سره مصنف ته د ابن شیبہ مصنف د ابن شیبہ کې لیکي چې امی سړی وسره کوي بیان په منبر او محراب کې نه کوي اسانو مې رتا بیا صحای سیته مې راوړو بیا د ټیم وګديږي صحای سیته مې ټول راوړل دلته مې تکي غوډه په محراب کې د یوګه د عبارت راوړل ریدارې په کتاب الاداب کې کتاب الاداب دا زما سره مصنف ابن ابي شیبہ ده 11 جلد او کتاب الاداب ده صفحه څنګه میډیشن بدلی د یوګه روایت راوړل کوم چې ما پای ورځ ذکر کړو دی وای چې یو پیرای او کس بیان کو په جمعات کې بیان کو هغه کس راغی بل کسو په جمعات کې ناسو عمر رضی الله تعالی عنہ ته وی پلان کې ځکه پلان کې کس بیان کوي هغه وی ورشه او دا مال راوړی وی اقبل بهم ما کا دا سړی د ځان سره راول دا څوک چې بیان کوي نو هغه لاړ هغه سړی د ځان سره راوس چې کله راوس نو وقال عمر رضی الله تعالی عنہ وی چاته وی للبواب بل دروازه دی هغه دروازه باندې چې کوم څوکیدار ولاړو وی اعد لی صوتن مال یو مضبوط چامبک راوړو چې د پیوز سرمن واړو مال یو چامبک راوړه چې د تو زوخه د اسمان ستوري چې تامي سړی تا د چاوري چې جمعات کې بیان کوا عمر رضی الله تعالی عنہ له سزا ورکړي نن نه پاتې ونی نیم چې جمعات کې بیان وکړي قصې باندې بیان ښه څوک چې بیان کوي قصص بیانونه کوي هغه په ناسخ او منسوخ باندې خبري دا کتاب الاداب بیا وګوره د مصنف د ابن ابي شيبه دلیل دی دغه دلیل وره دویم دلیل می علی رضی الله تعالی عنہ ویلو
چې هغه یو کس ته ویلي چې ته به څه نه کوې. اوږد روایت در راوړی. حدثنا یحیی بن سعید عن سفیان عن ابي حسین عن ابي عبد الرحمن ان عليا راى رجلا يقص. دا چې نو راغی یو کس علی رضی الله تعالی عنہ پہ راغی او دغه سړی چې بیان کو. فقال نو دوته وی علمت الناسخ والمنسوخ، ته په ناسخ او منسوخ باندې پوهیږي د قرآن؟ ناغوتی قال لا. نو علی وتسوی رضی الله تعالی عنہ اغوتی هلکت و اهلکت، پخپلم هلاک او خلق تم هلاک، پخپلم غار کې دو طرف روانه نور خلق تم ځان سره غار. نو دا چل باندې کوي امی سړی چې په قرآن په ناسخ او منسوخ باندې نه پوهیږي او په قرآن او حدیث باندې نه پوهیږي، هغه په منبر او په محراب کې نه ودرېږي. ښا دا دار چا کار نه دی. ګوره ګوله په دې به خفه کېږي نه. او دا دوه مې ته مختصر څه کوي چې دې کسانو باندې ناوخته دی، بیا په ټیم ناوخته کېږي. دا کتاب الاداب دی او اوږد باس پې د بیا کړی دی، هغه ټول باس په بیا ځان له راواړی او به یې ګورې. ښا دا زما سره مجالس الابرار والا څه وایي؟ دی وایي د اوږده خبره کړې ده. دا مجالس الابرار والا دی. دی وایي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا يقص الا امیر او مامور او مختال. بیان به هغه سړی کوي چې یا امیر یا مامور یا مختال. داسې هر کجا نه راپاڅي چې بیانونه به کوي. ښا دا زما سره څه شی دی؟ مجالس الابرار. دا بیا ځان لږ مطالعه کړه. تفسیر قرآن العظیم دا دلیل ځکه کوم چې مخکې صفا خبره ما مخکې کړې وه ساده دو ټوکو الفاظو کې، لیکن خلکو وایي دلیل پې سره دا دلیل په دې باندې مخکې مې صرف د اجرا وضاحت وکړو چې دغې ته وایي او کم ځای کې به مونځ کړي او کم ځای کې به ودرای او ګلونه چې چا سره مونځونه کړي دوباره راوګرځوئ. ښه عدقل ریلې سره ملګري ورسره تلي وو، نو هغوی دې بیا خپل مونځونه دوباره راوګرځي. ښه نو چې د اجرا سره بیا مونځ وکړي نو بیا به دوباره راګرځئ. نو دې څه وایي؟ دې وایي چې هغه سړی به بیان کوي چې هغه په څه باندې خبري ایدعو الخلق الی الله بالحکمه. دا چې په قرآن او حدیث باندې خبري چې په قرآن او حدیث باندې خبر نه هغه به څه نه کوي، هغه به بیان نه کوي. دا زما سره څلورم جلد دی. د دې آیات ته لاندې لیکلي دي ادعو الی سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنه الی آخره. د دې آیات ته لاندې بیا تفسیر وګوره، تفسیر قرآن الکریم العظیم. دا تفسیر بیا وګوره. دا زما سره تفسیر روح المعانی دی. تفسیر روح المعانی والا سوی کاکا راشه په دې باندې لږ خبر شه. دی وایي چې څوک بیان کوي او دغه سړی امیو بزامهم اجهل من حمار الحکیم. دا خو هغه غټ خر دی چې د برګو خرو سره پیدا شوی، دغه خر دی بیان نه کوي. ښه چې امی دی. دا کفایت المفتی دی. کفایت المفتی عالم دغه خبره کوي چې امی سړی بس نه کوي، بیان باندې کوي. کفایت المفتی بیا ځان لګو ګور ما سره ټیم کم دی. دا اوږده خبره کړې ده په دې ځای باندې صفحه نمبر 366 باندې. دا بیا ځان لګو ګور خو دې چې امی سړی به بیان نه کوي د واعظ نصیحت لپاره څوک دی. دا زوړ تفسیر چې مې پیش کړی تفسیر القرآن العظیم، دا تفسیر ابن کثیر چې دی. نو دغه یو بل جلد زما سره پاتې دی، دویم نمبر ابن کثیر باندې مشهور دی. ښه هغه څه وایي؟ دی وایي چې بیان به څوک کوي، بیان به هغه څوک کوي چې هغه په قرآن باندې خبري. هغه څه دی د یو آیات ته لاندې لیکي هغه ولتکن منکم امة یدعون، دغه چې خلک چې دین ته رابولي. دی وی قال ضحاک هم خاصة الصحابة وخاصة الروات، یعنی المجاهدین والعلماء. بیان چې کینو مجاهدین به یا به علماء. امیان به بیان نه کوي. ښه امیان بس نه کوي، بیان به نه کوي. بل حواله پیش کومه، کتاب را سره دې سات کې نشته، موبایل کې را سره موجود دی. ښه کتاب را سره دلته خارج کې نشته، دا سره وره. الاشباح والنظائر به وګورئ. الاشباح والنظائر د علامه ابن نجیم هغه وایي، هغه یو قاعده په دې ځای باندې کړي چې هغه وایي چې الخنثی کالانثی، دا خنثی مشکل چې په شان د ښځې دی فی جمیع الاحکام، په ټولو احکامو کې دې د چا په شان دی؟ د ښځې په شان دی. دې به د ښځو په سب کې شمارل کېږي، لیکن د ښځو سره به خلط کېږي نه. نو څنګه د دغه بیا لږ احکام یې زده کړه چې ښځه څنګه تبلیغ کوي، نو هغسې به اجرام بیا تبلیغ کوي. ښه حنفي غټ فقها لیکي چې لا یکشف رأسه، اجړا سړی به سر نه وړوکی کوي، ویښته به نه واړه کوي، ویښته به نه واړه کوي. اجړاګان داسې نه چې ګوره تاسو ته وایي د اجړاګان دي غټ غټ ویښته پرې. فقها وایي چې لا یکشف رأسه، سر به نه خرئ. ګوره ښه دی بل د دین خلاف کړی دی. التحقیق الباهر ګوره، التحقیق الباهر شرح الاشباح والنظائر هغه وایي چې لا یکشف راسه، سر به نه خرئ، سر به نه کټا کوي. نو بیا چې دی نو ځان له په دې ځای باندې لږ نور کتابونه مو ګوره.
ما دا مختصر یو څو حوالې ویلې ما چې پوهه پشي خو ګوره الاشباح والنظائر والا بله خبره کوي ګوره تبلیغ سره ډېر پیټ راځي نو ته به چې دا الاشباح والنظائر والا پای وخت کې د ابن نجیم صاحب اوس چې د دې ورځو کې چې ته راغلی دی دی وایي چې خنثی مشکل د خلکو سره سفر کولی شي که نه تبلیغ هم سفر دی که نه تبلیغ هم سفر دی نو آیا د چا سره سفر کولی شي که نه دی وایي لا یسافر الخنثی ثلاثا الا بمحرم دا خنثی مشکل به سفر نه کوي 3 ورځې مگر د محرم سړي سره یا به پلاري یا به روري لاحتمال انه انثى وسفرها مدته حرام دا د سر دا وخت تیرول دا څه دی حرام دی دا ناروا دي دا سفر حرام او ناروا دی ځان په دې باندې لږ پوهه کا الاشباح والنظائر والا سوی چې دا کار باندې کوي سفر به سرم نه کوي ویختم هم نه واړه کوي او دا ټول احکام د ښځو په شان دي نو چې د ښځو په شان دي بیا یې ځان خپل ټولګي سره ګرځي ښه علامه ابن عابدین الشامی هغه خپل کتاب رد مختار کی وی رد المختار د خنثی په باس کې لسم جلد ښه صفحه نو هم ځکه ایډیشن بدلی د خنثی په باس کې بیا ګوره هغه وی ولا یسافر بغیر محرم وللاحتمال انه امرأه ځکه کېدی شي دا شي ښځی او تو سره سفر کوي نو سفر و سره نه کوي ښه سفر و سره حرام دی دا شامی بیا لاندې لیکي دا شامی چې دی نو دا خو متن دی که نه دی بیا لاندې لیکي چې من الرجال ویکره مع امرأة لاحتمال امرأة ځکه ښځې به سره هم سفر نه کوي ښځې به سره هم یو ځای سفر نه کوي د اجلاګانو سره ځکه کېدی شي دا شی سړي او سړی به سره هم سفر نه کوي ځکه دا شی ښځې نو دواړه به سره سفر نه کوي د دوی ځان له جماعت ته کې به ګرځي اوس واوره د تبلیغ حضراتو د زمونږ چې مشرانو کوم قواعد یې دي د اجلاګانو ځان له جماعت ته ښه زمونږ په تبلیغ کې دا ځان له جماعت ته کو څوک چې ته ریونډ ته تلي هلته به هم تاسو لیدلي ریونډ کې هم داسې طریقه ده خو چې څوک به ځان پوهه کړي یو خو داسې زما په شان لاړ شي هلته سیټ ټکېږي داسې نه په دې باندې به ځان لږ پوهه کړي د هر چا خپل طرف کې خپل کینټین وي د هرې ضلعې والا د هرې صوبې والا د هغوی اجتماع غټې نو صوبه په صوبه باندې کوي که نه نو د هرې ضلعې والا ځان له کینټین نو هغه د خنثی مشکل چې دي اجلاګان د دوی ځان له کینټین دی دوی به د هغې نه بهر نه راوځي هلته به بیانونه اوري د هغې ځای نه بیا په پرده کېږي ښه د هغې ځای نه بیا په پرده کېږي نو په دې طریقه باندې به تبلیغ کوي دا کومه طریقه چې شروع ده دا مروجه چې ده دا نن سبا چې شروع ده دا غلطه طریقه ده دا طریقه د قرآن او د سنت خلاف ده بیا بیا دلایل ځان نه وګوره را پیدا کړي کتابونه او څه زما سره دا دي پراتري بیا دا وګورئ نو څه به نه کوئ چا چې دغه کسانو سره یو ځای منځونه کړي نو هغه د احتیاطاً بیا دوباره راوګرځوئ چا چې ورسره منځونه کړي او مختصر خبره ده که ده چې څه به کېږي دا به نه د ښځو سره خلط کېږي او نه به د سړو سره خلط کېږي دواړو سره به نه کېږي کېدی شي دا ښځی کېدی شي سړي دواړو طرف ته یې پته نه لګي نو دواړو سره به څه نه کېږي نه به خلط کېږي اوس که مثال په طور د چا پکې څه خبرې بیا ماله وروسته تپوس وکړي چې یاره مولوي صاحب دا خبره ستا نه پکې پاتې شوې ده مونږ ته رایاده شو مونږ خو غټې غټې هستۍ یو نو بیا به د هغې وروسته تپوس وکړي ښه دا بیا تپوس وکړي دا به سي چل کوي دا به سي چل کوي دا دلته زمونږ یو ملګری دی کلک تبلیغي دی زما همزولی دی هغوی زه پخپله چې دی دې پیرې له ریونډ ته تللی وم چې دا شریف صاحب راغلی و شریف صاحب راغلی و نو دی چې دی نو د دوی ځان له کینټین و زمونږ د ضلعې بونیر والا ځان له کینټین و د خوراک کینټین یادوم مړه تاسو دا کینټین پکې څه شی دی د خوراک دا ځای یادوم نو زمونږ ځان له کینټین و مونږ ځان هغه ځای کې درستخان لګېدلی و مونږ او مردانیان دي چې په یو طرف باندې ناست وي دغه کس راغی او نوم خو یې نه علمه ځکه بده خبره ده وی راغی زمونږ د هلکانو سره کېناست وي زه پخپله پرې پینډه باندې وم زمونږ سره داسې نږدې کېناست نو ما هلکه ستا نه تپوس کوم چې جینۍ و که هلک و وي مولي صاحب خدای قرآن وایي چې صفا جینۍ ښکارې بلکې د دې نه هم بدتره وه د دې نه هم بدتره وه نو وي دا چې دی دا هغه پخپله ماته ووي بېګا سره زه ناست وم وي چې دی سوچله تبلیغ خلاف کړي زموږ مشران د تبلیغ داسې نه دی دغ کړی زما د تبلیغ د مشرانو سره هم رابطې شوي دي هغوی وایي چې دی تبلیغ له راغلی دا نه وایي چې غلطه یې کړې ده ښه یې کړي دي لیکن زمونږ جماعت یې بدنام کړو زمونږ جماعت یې څه کړو بدنام د یو دغه لپاره ټول شی بدنام شي نو لکه دا کم کار چې شروع دی نو دا خو نه دی په کار که نه تبلیغ خو یې ناروا نه تبلیغ خو یې ټیک دی خو طریقه یې غلطه ده طریقه یې غلطه ده هغه چا خبره د صدر صاحب خبره وي دا جماع جایز خو دا کور په پرده کې جایز جماع جایز خو کور په پرده کې دا جماع څوک بار په لارو کې نه کوي
کني دا زموږ د ټولو اتفاقي مسله چې دا جایز کار دی لیکن دا خلک کور په پرده کې کوي په کمره کې دا څوک بار په لارو کوڅو کې نه کوي نو د اجرا تبلیغ جایز دی خو څه طریقه ولا پکار ده طریقه دا چې دې ځانه جماعت ته خاص زموږ مشرانو د هغې لپاره مقرر کړی دی ما هغه اجرا ما ته ټلیفون کړی او میسیج یې کړی نو هغه ما ته وایي چې یاره مولي صاحب تا داسې خبرې کړي بیا ولا ما اصلاح وکړه وایي چې بالکل مولي صاحب موږ چې کوم خیرې کنځل کړي دی موږ معافي غواړو ستا خبره ټیک ده د هغې موږ معافي غواړو نو ما ته تپوس وکړو چې یاره تاسو ذاتي اجلاګانې دا کم چې دي صحیح اجلاګانې پیدایشي خونڅه مشکل که چېرته مثال په طور تاسو په زور ځان اجلا کړی ما ته وایي چې یاره زه خو پیدایشي اجلا یم لکه صحیح خونڅه مشکل یم خو زما سره چې دا کم ملګری دی او دا مور چې د اجلاګان د بوني وو اجلاګانو د بونی وایسونه ما سره شته ریکارډ دي دلته د واتس اپ نو هغوی ما ته وایي چې دا بل کس چې زموږ سره راغلی دی دا ملګری نو دا سم د مالک د پنځه واړی دي لیکن چال چلن یې د ښځو دی ظاهر کې ډایګرام یې د ښځو دی نو دې ته چې کور نه راوځي کور کې ودم خلک اجلاوي بار ودم خلک اجلاوي دې نه میاشتې وشوې چې د هغې ځای نه راتښتېدلی دلته زما سره کراچۍ کې پاتې کېږي نه ځای نه راغلی ما ته بیا د صاحب په باره کې تپوس کوم یاره زموږ دا صاحب څنګه دی ځکه تاسو خو یو جنس دی نو کېدای شي پاتې دی ته وي زموږ ډېر نږدې ملګری دی او ټوله خبره یې راته وکړه خو بیا ما ته وایي چې ستا سره دا خبره ځکه نه شیر کوم مولي صاحب ته بل ورځ په بیان کې بیا ووایي او بیا چې دی نو په موږ باندې 1,00,000 روپۍ جرمانه ده د اجلاطوب ته چې دی اجلاطوب داسې ګپ شی نه دی اول ته به نسه لیکلی علي نو وي دا صاحب چې دی نو که ته دا خبره وکړې نو لکه موږ پې بیا جرمانه کېږو نو موږ به خپل کار نه خراب شو 1,00,000 روپۍ به رانهالي بل ما چې د سرجري کړې ده که پیدایشي دی نو دا شی چې دی پیدایشي هم خونڅه مشکل دی دا کوم صاحب چې دی دیغ پیدایشي هم خونڅه مشکل دی لیکن سرجریان هم کړي دي چې پیدایشي هم څه دی خونڅه مشکل دی لیکن سرجریان هم کړي دي لیکن هغه ما ته ووایي هغې خواجه سرا ما ته ووایي هغه وایي چې کله سرجري د دې کېږي لیکن هغې کې یو بت دی هغې بت ته به سجده کوي د هغې نه وروسته به سرجري کوي یو بت دی هغې ته به سجده کوي د هغې نه وروسته به څه کوي بیا به دله سرجري کوي د لومبې به د ایمان نه لاس وینځي هغه ما ته ویلي دي چې لومبې به د ایمان نه لاس وینځي د هغې نه وروسته به څه کوي سرجري کوي قرآن طلاق به دله بیا درکوي چې ته به ګوره چاته وایه نه چې داسې طریقه ده او دا صاحب چې وایي چې زه سړی یم او زه به سړو سره ګرځم د دې صاحب زړه ویډیو پراته ده د دې صاحب زړه ویډیو په اکاونټ کې پراته ده چې دې په هغه وخت کې دا ویډیو کړې ده چې دې کله ملیشا ته تللی و دوی زه سمه دمه جینۍ یم سمه دمه څه یم جینۍ یم نو ګوره دلته هلک یې هلته جینۍ د الزامي جواب کوم د دې صرف ښه دا ما ته چا وښوه که نه که ته مثال په طور که څوک وایي چې دا د دین دپاره راوتی د ځان او د خلکو د اصلاح دپاره راوتی د الله د رضا دپاره راوتی نو په ټیک ټاک کې د ده پروفایل وګوره اوس پې هم د ډمتوب تصویر لګېدلی په ټیک ټاک کې د ده د تصویر په پروفایل باندې اوس هم د ډمتوب لګېدلی دی او که ته وګورې د ده په اکاونټ کې اوس هم چې د هغه د ډمتوب ویډیوګانې پرتې که دی کې د الله رضا نو ته ما ته ووایه چې دا ویډیوګانې ولې نه ډیلیټ کېږي او که ته وایې چې مثال په طور سر اخرایلی دی نو ده د سر کې چې دی د سر سرجري کړې ځان یې پکې ویښته کرلي ګوله خفه کېږه مه دا په تا نه خفه کېږي ځان یې پکې ویښته کرلي هغې دپاره اخرایلی دی دا نه ویښته که تاسو خیال وکړئ نو په دې ځای کې ویښته کرلي نو هغه ویښته چې کرل د هغې دپاره داسې چل کړی سر یې کټا کړی دی ګوله په دې خفه کېږم دا خو الزامي جواب ځکه کومه چې بیا خلک ووایي دا خبره داسې ده نو هغه یو طرف ته وایي زه هلک یم او بل طرف ته وایي زه جینۍ یم نو مونږ ته خو به یو لار ښیي که نه ما ته خو به زما څه غلطي بیا ښایي او که نه داسې ګپ خبرې خو نه دي دې کې بیا کسان پکې بیا یي که نه نو په دې به خفه کېږي نه ځکه زه پې دې دوه هفتې کې د خلکو دې پوزې له راوستم دا خبره مې ځکه وکړه مسله ډېره اوږده شوه ګنټې ته ورسېده بسم الله الرحمن الرحیم دې محله کې م راته ډېرو کسانو سوال جواب وکړو ډېر سوال جواب راته دلته په دې محله کې کسانو وکړو مشرانو او کشرانو چې یاره مولي صاحب په مونږ هم اشتباه راغلی ده چې دا کار څنګه دی دا کار ټیک دی که ناټیک دی مونږ په غلطه یو که ته په غلطه یې او دا مور چې نبی علیه السلام په وخت کې هم چې دی نو اجلاګانو خوا خونڅه مشکل پکې و نو دغه چل دی پکې نو اوس مونږ هم دغه نه یو پوه هغه هم چې نیم طرفه جینۍ م نیم هلک یم نو نیمه به د لکان وکړم نیم ورې جینکو وکړم د نبی علیه السلام په وخت کې هم څه اجلاګانو هغه یو روایت مونږ اوږد ذکر کړی په ورځ باندې او یو دا خبره وره خلک بیا وایي مولي صاحب ته به دې کس پسې خبرې کوې اوس ایمان راوړی دی او سمه لارې قبول کړې ده بله ورځ به بیا تلې خپلو بالاخانو کې به ناستي په دې باندې یو دلیل واوره یو دلیل نه ده پې وایم هسې نه چې خفه شي ګوره هسې نه چې ګیلمن کور ته لاړ شي
یو يهودي مسلمان شو انګريز طواف وکاو د طواف په دوران کې د صحابي مخکې شو صحابي له کلش شو سپېړې ولا ورکړه ټولې مخکې شوې زمانه زه غټ سړی ته زما مخکې زما هغه صحابي راغی کمزور عمر رضی الله تعالی عنہ ته وی عمر رضی الله تعالی عنہ دې سړی زواله ما په سپېړې راکړې پکاوه کې او یې خا ویره ولا چې را وستوي بدلتی والا هغه ته ګوره واپس يهودي کېږم کو په سپېړه می وای هغه يهودي نه سوچا کافر خوشا خو وي بده سوچا کافر خوشا در دماسو مدا لیکن دین به باندې لاگو کوم دین به منه دین نه اخوا په فیصله نه کوم چې ستاسو ایمان د پاره وځه سو کما ستا مسله دغه پرې د متا د قصاص پرې د سپېړه دی ورکړې دا او سپېړه بدلې درکې هغه سړی په سپېړو واپس مرتد شو مرتد کېږي کنه زمونږ د دین د مسلې سره کار دی زمونږ د شخصیت سره کار نشته زب ځان په دین باندې سموم نه کې دین په ځان باندې سموم دین په ځان نه سموم زب ځان په دین باندې سموم زو ځان په دین برابروم دا دین برابر دی دا اوس نور برابر ولله باندې دا خټ برابر دی په هغه وخت کې یو سخن سا مشکل نبی علیہ الصلوۃ والسلام متولی چې تاسو باندې د نارینه سره خلق کېږي نه باندې زنانه سره لکه معید هغه په بارکه مشهور ده لکه هغه قلا چې فتح کول امام بخاری کو روایت راوړی دی نو صحابه ته وی چې پدای کې د پلان کې بادشاہ یو لور ده د اجرا وته وي صحابي دی خلک دا نو مزدي چې مشهور دی نو د خواجه سره وته دا خونسا مشکل چې دی صحابه ته وي وی په پلان کې قلا کې چې دی یو جنې دا نو تقبلها ب40 وتدبرها ب80 دا ماهنه چې وته ګوري نو سلوري سي جوړيږي شانه چې وته ګوري اتی سي جوړيږي دومره پلن ډبل ده وی چې کچا دا قلا قبضه کړل نو هغه هغه ځان لوالي هغه کسانو خبر نبی علیہ السلام لراوړ نبی علیہ الصلوۃ والسلام له زور نه ورکړه ودا شینور کوړه پرې نه د حرامي ده رام چقه کوړه پرې نه ده نو دا خو د خزو غیبونه راوړي بار خلکو ته وي دی بنور نه پرې ده معید نو می معید او بل چې ده نو یو سو صحابه نورمو ابو ماریا یو دغه خونسا مشکل له ابو ماریا لوریم شوی ده ګوره ښا د ماریا پلار ده ابو ماریا نو یا کې دي چې په عربو چې ده نو اسیبم خلکو ځان سره یو نوم لګاو نو دا ابو ماریا دام خونسا مشکل له خو د روایت د کتابونو راوړي دي او یو چې ده نو نورم دي سدي الجنه نوم ده معبور نوم ده او نافع نوم ده دا ټول چې دي دا خونسا مشکلو پای وخت کې لیکن ولې خلک وي چې په دې زمانہ کې تشی جړاګان دي پای وخت کې مخاله اې د پر احکام وسوځ دي نو احکام دا ټول دي ښا نه پدای باندې لک چلی د غواړي نو خپکهګه مله خفغان خبر نه دین مسله ده دا دین مسله ده دا زما مسله نه ده چې زما مسله دین مسله دا منل غواړي دا په ځان باندې اپناول غواړي